ان ولی الله بشک زما کارساز الله دی نزل الكتاب کم چې نازل کړو دا کتاب وهو يتولى الصالحين او هغه کارسازی کوي د نیکانو. نن چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې یو پیغام الله جل شانه پورا انسانیت ته ورکي. هغه دا چې دا مشرکین کفار د اسلام دشمنان دا باطل قوتونه طاغوتی قوتونه کردا هر څومره مضبوط شي خو چې کوم نیکان او پاکان او صالحان خلق وي صلحاوي اتقیاوي متقی او پرهیزګار خلق وي هغه ته نقصان نشي رسولي. ځکه الله تبارک وتعالى دا غوي کارساز دی. الله تبارک وتعالى دا غوي مددگار دی. دا الله تبارک وتعالى مدد او نصرت هغه سره شامل حال وي. ذکر فرمایل ان ولی الله بشک زما کارساز الله دی نزل الكتاب کم چې نازل کړو دا کتاب وهو يتولى الصالحين او هغه کارسازی کوي د نیکانو. ان ولی الله بشک زما ولی زما کارساز زما مددگار زما دوست زما معاون او مددگار هغه د الله تبارک وتعالى ذات دی. نو د الله جل شانه ذات چې چا سره شامل حال وي د الله مدد چې چا سره شامل حال وي هغه ته د دنیا یو طاقت هم شکست نشي ورکولی. او د الله تبارک وتعالى هغه ذات دی نزل الكتاب کوم چې نازل کړو دا کتاب دا سه کتاب نازل کړو چې د ټوله دنیا کفر د دې کتاب جواب نشي ورکولی. وهو يتولى الصالحين او هغه کارسازی کوي د نیکانو. يتولى الصالحين الله جل شانه کارسازی کوي مدد او نصرت کوي د چا د نیکانو. صالحین د صالح جمع ده صالح صالحون صالحین. نو د صالحین خلقو الله جل شانه کارسازی کوي مدد کوي نصرت کوي. صالح څوک دی چې کوم د حقوق الله او د حقوق العباد لحاظ ساتي د الله جل شانه حکمونو هم لحاظ ساتي او د بندگانو د حقوق هم لحاظ ساتي هغه ته وي صالح او هغه ته صالح وي. حقوق الله او حقوق العباد دوه خیال ساتي دوه لحاظ ساتي هغه ته صالح وي. مقرب چاته وي مقربین هغه چاته وي چې همیشه په خاتمه باندې دا غوي نظر وي چې زما آخري خاتمه وسنګ کی. دا دنیا فانی ده دنیا بے وفا ده سورز ژوند دی آخري خاتمه به زما څنګه وي په دې باندې دا غوي نظر وینو چې دا چا نظر په خاتمه باندې وي هغه ته مقرب وي او دا خلکو ته مقربین وي. او ابرار چاته وي ان الابرار لفی نعیم دا ابرار نیکوکار دی په جنتونو کې وي. ابرار چاته وي چې همیشه دا غوي نظر په نیکی باندې وي مته بسنګ نیکی ملاوي. نو دا درې ونه خبرې د ذهن په ذهن کې د ساتلو خبرې دي. صالح هغه چاته وي صالحین هغه چاته وي چې همیشه د حقوق الله او د حقوق العباد لحاظ ساتي. او مقربین هغه چاته وي چې همیشه دا غوي نظر په خاتمه باندې وي چې یاره زما آخري خاتمه چې دا خراب نشي دي ته مقربین وي. دغه رنګ ابرار ان الابرار لفی نعیم دا ابرار او نیکان د جنت کې وي. ابرار چاته وي چې دا غوي نظر همیشه په نیکی باندې وي. نو هو يتولى الصالحين کارساز دی د نیکانو. الله جل شانه د نیکانو خلقو مددگار او معاون وي. نو د صالحانو خلقو معاون او مددگار څنګه وي؟ حضرت عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه ته چې ګره دی آخري وختو چا ورنه تاسو کو چې ته خو دنیا نه رواني او خپل اولاد د پاره چې تازان نه رستو هیڅ شي نه د پرېخي. نو استاد وفات نه بعد به استاد اولاد څه کوي؟ اس قسمه جمع پونجي مال او دولت بینک بیلنس
تا دوی دپاره نه ده پرېښي نو ستا د دې اولاد به څه کېږي. نو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې زما اولاد به د دوو حالتو نه به خالی نه وي. که چېرې زما د اولاد نیکان او پاکان او صالحان وي نو الله جل شانه فرمایي چې وهو یتولی الصالحین، د صالحانو زه مددګار یم چې الله ورسره مدد کوي، الله یې ملګری دی. نو بیا بل هېڅ قسمه هغه ته چې د مال او دولت ته ضرورت نشته، الله تبارک وتعالی به د دوی حفاظت کوي. او دویم صورت دا چې زما اولاد که چېرې نافرمان وي نو انه لا یفلح المجرمون، الله جل شانه مجرمانو ته کامیابی نه ورکوي. که زه هر څومره مال او دولت ورته پرېږدم، که دوی مجرمان وي او ناپاکه خلک وي، بېدینه وي، نو بیا مال او دولت دوی ته فایده نه ورکوي. نو ډېره قیمتي خبره وکړه چې که چېرې دوی نیکان وي نو وهو یتولی الصالحین، الله جل شانه د صالحانو مددګار دی. او که چېرې دوی نافرمانه وي انه لا یفلح المجرمون، مجرمانو ته چېرې فایده نه میلاوي. دغه شان حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه آخری وخت دی حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ورته ملاقات دپاره راغی او ته فرمایي چې حضرت ستاسو اته لونه دی، دنیا نه رخصتۍ وخت معلومیږي، ستا خپل لونو دپاره تاسو نه دی پرېښي او دنیا نه رواني، ما داسې اشرفې په دې ګوتۍ کې راوړی دی چې ستاسو د وفات نه بعد ستاسو د لونو به پکارېږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته دې حاجت نشته دی، ځکه چې ما خپلو لونو ته سوره واقعه ښودلې ده او د الله محبوب پیغمبر نه مې اورېدلی چې کله د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې کوم مؤمن بنده د ماښام نه بعد د شپې سوره واقعه وایي، چرې به هم په ژوند کې په دوی باندې به په دغه بنده باندې به فقر و فاقه، غربت، تنګدستي، افلاس دا به پرې نه راځي، تر څو پورې چې زما دا لونه زما د محبوب پیغمبر په دې سنت باندې عمل کوي، دوی باندې به فقر و فاقه او غربت به نه راځي. او چې کله دوی د سورې واقع تلاوت پرېږدي نو بیا خپله خوښه ده. وهو یتولی الصالحین، الله جل شانه چې د صالحانو خلکو کارساز دی، مددګار دی، معاون دی. او د الله جل شانه مدد چې دی د صالحانو سره شامل حال وي. انسان صالح کله جوړیږي چې کله د الله تبارک وتعالی حکمونه او د الله د محبوب پیغمبر طریقې زموږ استاسو په وجود کې راشي. زموږ استاسو ناسته ولاړه، اخلاق، کردار، معاملات، لین دین، دا چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق شي نو دا انسان صالح جوړیږي. بغیر د دې نه څوک صالح نشي جوړیږي. د صالح او نیک جوړېدو دپاره اتباع سنت لازمي او ضروري دی. زموږ استاسو په خوراک اسکاک کې، په اوده کېدو کې، په راپاسېدو کې، په اخلاقو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه سنت او مبارکې طریقې چې کله راشي نو دین انسان نه صالح جوړ شي. او چې کله انسان نه صالح جوړ شي نو الله جل شانه فرمایي چې وهو یتولی الصالحین، زه د صالحانو مددګار او معاون یم. الله جل شانه د عمل توفیق راکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دغه باران رحمت باندې د الله جل شانه د نعمت شکر ادا کول پکار دي چې کله هم د الله بندگان د رب کائنات طرف ته متوجي شي او د خپل ګناهونو اعتراف وکړي. رب کائنات ډېر رحمتونو برکتونو والا ذات دی. خامخا چې هر څومره خطاکار او ریاکار او سیاهکار کمزور انسان وي چې دغه انسان د ګناهونو نه د اسمان او د ځمکې د فضا ډکه وي، خو چې کله د رب کائنات طرف ته متوجي شي نو رب کائنات خپل رحمتونه ځمکې طرف ته متوجي کوي. په دې نعمت باندې پکار دی چې موږ او تاسو د الله جل شانه شکر ادا کو. رب کائنات د خپل رحمتونه برکتونه د په موږ او تاسو باندې همیشه قائم او دائم ولري. صلی الله تعالی علی خیر خلق.